بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټولو نه وړاندې د خپل ملاکنډ ډیویژن د تمامو اضلاعو د صدورو د تاسیس د صدورو او تمامو بازارونو د صدورو انتهایی مشکور یم. نن چې کوم د یکجهتۍ اظهار شو د دې ملک خلاف د مهنګایۍ خلاف او د دې بجلی د بلونو د ظالمانه ریټونو خلاف زما په خیال چې دا زما په زندګۍ کې کامیاب ترین شټر ډاون شوی دی. زه هغو ته مبارکباد پیش کوم، هغو ته سلام کوم. د دې نه علاوه چې سواد بار زموږ سره کوم مرسته کړې ده، زموږ ماربل فیکټریز کړې ده، بارګین اسوسییشن کړې ده، هوټل اسوسییشن کړې ده، پرایویټ سکولونو والا هم کړې ده. دا ټولو انتهایی مشکور یم چې د یکجهتۍ مظاهرې وکړه. زه دا خبره کوم که چېرې حکمرانان په دې شټر ډاون باندې د دوی هوش حواس برقرار نشو، درست نشو، نو زما غالب ګمان دی چې ان قریب داسې سټرایک به وچلېږي چې د سټیټ حکمرانانو دا سټرایک د سره لیدلی نه. ما ته خطره د دې خبرې ده، الله پاک دې نه کړي، الله پاک دې نه کړي. زه نه خوشحالېږم په دې، خو ما ته ښکاره واضح ښکاري چې د سیول نافرمانۍ تحریک به شروع کېږي. او زه دا خبره کوم چې 76 سال دې بدقسمته قوم پاکستان زنده باد نارې ولګولې، اوس حالات داسې ښکاره کېږي ما ته چې خلک به دا نارې لګوي چې پاکستان سے زنده باد. د پاکستان کې د اوسېدو د غریب دپاره هیڅ گنجایش نشته. په 35 روپۍ یونټ ډومیسټک او په 65 روپۍ یونټ کمرشل بجلی دومره هم نشي راکولی. نن هم تا ته پته ده چې 4 پیرې لوډ شیډینګ وشو. دا بې حسه حکمرانان، دا کرپټ بددیانته حکمرانان، دا عیاش حکمرانان، دا په دو پسې چې دا کومه پروټوکول ګرځي، واته ګاډي مخکې واته ګاډي وروستو، د دې ټول بوج زموږ د دې قام نه وباسي. IMF نه دو لون اغسته دی، د ورلډ بینک نه دو اغسته دی. دا یې په چا لګول دی یار؟ دا خو ماته وړه ارزان شو، نه ماته غوړي ارزان شو، نه ماته چیني ارزانه شو، نه ماته د صحت سهولت میلاو شو، نه ماته تعلیم سهولت میلاو شو. دا IMF ورلډ بینک نه چې چا لون اغسته دا د دو د اساسونه یې دا ورکړی شي. قوم چې کوم دی د دو کرپشن، د دو عیاشۍ، د دو فحاشۍ، د دو پروټوکول هغې بوج په قوم باندې غورځوي. او دا څنګه حکومت دی؟ ما مخکې دا خبره کړله چې 40 کاله په افغانستان کې بارود وورېده، نن په افغانستان کې په 80 روپۍ ډالر دی، په 80 روپۍ پیټرول دی، او په پاکستان کې په 314 روپۍ، او په پاکستان کې په 300 روپۍ ډالر. شرم دوله پکار دی که نه دی پکار؟ د هغه ځای معیشت مستحکم دی، هلته کې قوم او عوام او سټیټ په یو پیج باندې دي، دلته د قوم او عوام سټیټ په یو پیج باندې نه دي. او زه د دې حکمرانانو نه تپوس کوم، څه د خیال چې دا د علي پیروي د پاکستان صدر دی؟ دا ستاسو څه خیال دی چې کاکړ د پاکستان وزیر اعظم دی، IMF د پاکستان صدر دی، ورلډ بینک د چې کوم دی د ملک وزیر اعظم دی؟ دا خبره نور قوم کې برداشت ختم شوی دی. که چېرې په دې جوماتونو کې اذان نه کېدی، چا دا تصور هم نشو کولی چې دا اسلامي جمهوریه پاکستان دی. خو زه دا خبره کوم چې دا اسلامي جمهوریه خارې ناپرسان دی. دلته د هیڅ شي تپوس دی، دلته هر څه ګران دی، خو د انسان وینه ارزانه ده. صدر صاحب لکه په کم ملک چې کم حالات روان دي، آیا موږ له په دې ټایم کې پښتو پکار ده که یا زموږ د عوام خیال ساتل پکار دی، د خپل د انډیا او د افغانستان سره تجارت پکار دی؟ زه دا خبره کوم چې کم کار د قوم په مفادو کې هره خبره چې سټیټ فیصله کوي پکار دی چې قوم په اعتماد کې ودی، او چې کله قوم په اعتماد کې نه دي هغه فیصلې به ټولې غلطي. د پاکستان سټیټ 76 سال ما تاسو ته وشو، خو دې ملک دا د دې دپاره آزاد شو، دا خو د دې دپاره آزاد شوی. دلته به د آئین بالادستي د قانون حکمراني به ما ته وښایي. دلته د آئین بالادستي د قانون حکمراني شته؟ دلته ظالم چې کوم دی، طاقتور چې کوم دی، او مظلوم چې ښایي. او زه دا خبره کوم چې کله مظلوم قوم متحدي، قوم متفقي، هېڅوک ظلم نشي کولی. خو بدقسمتي دا ده چې زموږ مظلوم خلک د چند ظالمانو په نرغې کې دي، په ټولګو کې تقسیم دي. او چې کله په ټولګو کې تقسیم شي، بیا په دې ملک انقلاب نه راځي، خو قحط راځي. او قحط نن راغلی 8000 روپۍ باندې د غوړو ټیم لګېدل، په 8000 روپۍ د چینو تروړه لګېدل، په 14000 روپۍ د ګوړې بورې لګېدل، په 1500 روپۍ د چیک کیلو لګېدل. د دې حکمرانانو نه تپوس کوم چې یو غریب سړی چې هغه محنت کش دی څنګه خپل بچي وساتي یار؟ په دې سټیټ کې، په دې اسلامي جمهوریت پاکستان کې تاسو وګورئ، په دې 1 جنوري 2023 نه والا د 30 مارچ 2023 پورې 10 لکه ګریجویټ کسان MP ډي کړي، PhD کړي، هغوی چې کوم دی ماسټر کړي، هغه ټول د پاکستان نه ووته. او کاکړ دا خبره کوي چې ګراني دونه نه ده چې خلک به چې کوم دی پایجام وکړي. د دې شرم خبره ده. راشه د تورخم دا زنځیر ورته وکړئ،
که دا ټول پاکستانیان او دا ټول چې کوم دی د KPK پښتانه افغانستان ته نه وتلي. افغانستان کې یو بچی هم 2.5 لک روپۍ مقروض نه دی. افغانستان کې ما تاسو ته چې تیلو نن اشیاء خوراک په افغانستان کې ارزان دي، په پاکستان کې ګران دي. خو دا کرپ بددیانته حکمرانان د سره د قوم سره د سوچ نشته. په دې بدقسمته ملک خلک په چوکونو خپل بچي سملی او پرایس ډیش پې لګوي. دا د شرم خبره که نه ده. زه حکمرانانو ته دا خبره کوم چې خطره د دې خبرې ده چې د سټیټ خلاف د بغاوت اعلان وشي. خلکو چې خپل بچي وږي ماښام راشي تا د ماشوم په جړای ستا نه چای غواړي چینی نه یې، ستا نه ډوډۍ غواړي وړه نه یې، پتا به سلم حد تېرېږي. یار په ځان یې راولئ، دا خو ډېر مشکل ترین دور دی. خلک خیراتونه غواړي ثابت ور په دې بازارونو کې د سې پنجې دپاره خلک چې کوي در په در خاورې په سر ګرځي. او دا حکمرانان دا په خپلو عیاشو په عاشو کې زه دا خبره کوم د تاجرانو د ملاکنډ ډویژن د نماینده په حیثیت که دا حکمرانان د دې باوجود دو خپلې غلطۍ تسلیم نه کړې، ظلم یې ختم نه کړو، انشاءالله د دن نه پس به داسې سوچ من کوو چې داسې احتجاج وشي چې دو نور زموږ نه په دې ایر کنډیشن کمرو کې په دې محلاتو کې په سکون کې نه دي. د دو زندگی به داسې اجیرن کوو څنګه چې زموږ زندگی اجیرن کړله. ډېره مهرباني.